بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو عزتمنو سلام علیکم. انسان کله جسم نسلوی اوزی داغه انسان دی دنیا نه رحلت وکی جسم روح منځ کې فاصله راغله انسان د عملنامه کومه کتاب دی دا بند شي. یعنی څه؟ یعنی دغه انسان څوره پورې بدن کې سلوی چلیدله دی عمل اور بد عمل انجام کوي شو دی کتاب کې لیکلی شو لیکن مرګ نه وروسته د کتاب بند شي. اما روایت وی چې ځینې عمل دی شانته دي چې انسان دی دنیا نه لاړلو کتابي بند شول عالم برزخ کې قبر کیندي ځینې کارونه دي څه د دی انسان عملنامې کې بیا لیکلی شي. چای غا دغه ښه کارونه وي آغا ثواب لیکلی شي، چې هغه دنیا کې ځنې بد کارونه وي دغه والا عذاب لیکلی شي. عجیبه خبره شوله. قبر کې عالم برزخ کې ځنې اعمال دي غا د انسان عملنامې کې مرګ نه وروسته لیکلی شي. هر څو تپوس وکړو دی مشکل غوندې عجیبه غوندې خبره شو. هر څو مشکل کوشا کور ته لاړ شو. امیر المؤمنین اور دغه اولاد کور ته لاړ شو. امام صادق علیه السلام وی چې انسان مړ شي مرګ نه وروسته درې شیانو کوم اعمال اثر دی کوم مثبت یا منفي. ګوره دسه فعل المکار نشته، مثبت و منفي هر دوه د دې عملنامې کې لیکلی شي. امام صادق علیه السلام ذکر کیږي هغه کوم کوم عمل دی که پیله شي دا دی صدقه جاریه. صدقه کوم انسان ځان نه وروسته پرېږدي کوم مرګ نه وروسته دغه ثواب دغه عملنامې کې لیکلی شي. ګوره صدقه څه دی؟ یو کس منه کار زه وختل ورته مویر که دا صدقه دی اما صدقه جاریه نه دی. هغه صدقه څه انسان مرګ نه وروسته هم هغه باندې هغه کار نه ښه کار نه خلق فایده بار بار اوچتي. مثال بیان کوم، یو انسان خپل زندگی کې سکول جوړ که جامعې دپاره څه رشد وکړي دغه جامعه عالمه شي تعلیم دی کې څه شي عام شي علم نور راشي علم قدرت راشي. خب څوره بچي چې دې سکول کې سبق وي د صدقه جاریه دی هغه انسان عملنامې کې لیکلی شي. انسان د مسجد جوړ کو، انسان د مدرسې جوړه که، انسان د کلي کې پول جوړ کو، انسان د کلي کې د ښځو مسایل دپاره مرکز و مدرسه یا انسان د مختلف شیانې جوړ کو د دغه صدقه جاریه د ثواب سی انسان زندگی نه وروسته مرګ نه وروسته انسان عملنامې کې لیکلی شي. دویم څه شی دی؟ امام وی څه سنت حسنه دی. سنت حسنه څه دی؟ یعنی هغه یوه لیاره وښلې وي بهترینه لیاره. هغه لیاره به چوکون څه څه که عمل کوي که د ثواب د دې انسان عملنامې کې لیکلی شي. خدای وما که یوه لیاره بده چې وښلې دی دغه والا عذاب هم د دې انسان څه شی دی غا عملنامې کې مرګ نه وروسته لیکلی شي. مثال یو بیان کوم، ما و تاسو کلی کې نن وادونه ویلې ګران شولو وجه دا دی څه کوم حق مهر کې کومه سنت چې خللی شي هغه کسانو څهغو د خیال د غریب د جامعې د معاشرې خلکو خیال ونه ساتل لس لس پنځلس پنځلس تولې سونۍ کارارکه نن ودونه ساخت شو د لیاره ووته چوک څه دې لیارې باندې څي څوره کسانو ودونه نه کېږي، څوره کسان بغیر د واده غه ګناه کې مبتلا کېږي، دي څوره عذاب دی غه د دې انسان عملنامې کې لیکلی شي. اما یو کلی که داسې وي څه شته دي اور که نه وي په کار دی جوړ شو ښه دا دی. یو کلی کې راشي وي څه حق مهر کې به یوه توله یا دوې تولې سونه وي دغه لیارې وخلله دې باندې څوره خلق مزل کي خلکو ته اساني شوه د ثواب مرګ نه وروسته چونکې خلق دې لیارې به روان دي سنت حسنه دی دغه ثواب لیکل شي. اما دریم شی څخه سمه کار و غا ولد صالحون هغه بچی څغه پلار و مور دنیا کې پرېښله خو صالح دغه تربیت یې کړی و غا یو مفید انسان و جامعې دپاره غی پرېښللو یستغفر الله څغه د دې پلار اور مور تلو نه مخ دنیا نه تلو نه یعنی مخې پناه شوه لړلو سترګې پټې شوې مړه شولو دنیا نه لړلو مرګ نه وروسته هم هغه دپاره استغفار کوي. امام صادق علیه السلام وی چې دا ولد صالح څه دې دنیا کې پرېښلی دی دا مرګ نه وروسته د تا فایدې کې راځي د دې ثواب ته لیکلی شي. بیا سوال کوم ولد صالح دنیا ته راځي د مور بطن مبارک نه راشي هغه ولد صالح وي که د ما ورته ذمهداري دی څه صالح جوړ کړو د ما ورته ذمهداري دی څه بچي تربیت دي شانته وکړو څه صالح شي. سوال
څرنګه تربیت وکړو د خپلو بچیو څخه صالح جوړ شي مرګ نه ورسته د مو پکاره شي. تاسو خدمت کې ذکر کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.